تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي زما ګرانو عزیزانو زما قومدارو سپینګیرو کشرانو همزولو تاسو ټول ته سلام وایم څنګه چې تاسو خپل غیرت دې ته رارسولې بیګا ما صرف او صرف یو ویډیو کتلې ده چې هغې کې هغه یو کس یو جرګې ته مخاطب دی او هغه ورته وایي چې سار ټول ټوپکې راواخلئ او سار به پسې زه ورځمه او سار به دوی ته پته ولګي زه صرف دې کې یو غیرت راپاڅولی په تاسو پسې که دلته تاسو سیاست له راغلی که نه نو سیاست بیا هلته وکړئ دا ځل سیاست نه دی بیا مخکې خطونو کې ودرېږئ راځئ چې ودرېږو چې مرګ پته ولګي زما نیکه تاسو ما د سیاست خبرې کوئ زما نیکه زما پلار هغه په سیاست نه پوهېږي په دې خبرو ګوره امیر عبدالرحمن چې کله د سپین نه وایستل شو او هغه روانو نو هغه شاته وکتل سپین ته مور یې وتویل شاته د ښځو په شان دې مه ګوره یا بنګړي واچوه او یا لاړ شه جنګ وکړه سپین کې نو یا به جنګ کوئ یا لاړ شه جنګ نه رنګ وکړه جنګ مې وکړه هغه مې وکړه ټرک مې وکړه داسې شي صحیح نرتوب ځان کې واچوئ چې څوک چې یو څپېړه درکړي په څوک یې خوله ماته کړي چا خوله ماته کړې چې ته ماته وې ته ماته خپل نرتوب وښایه ته د چا خوله ماته کړه بیا ته راشه چې زه راځم که نه زه زه سره د ټوپکو راغلم تاسو هسې تش لاسونه راغلي استعمال زما چې کوده ته وویل ډبې او ته دا کې و هغه کې الکشن نه راشه دا د پښتو وطن دی چې د پښتو خاوره ده نو بیا راځئ سمه خاوره بیا به په یو ته بیا به صرف په دغه تاوان نه کوئ ټوپک نه بیا به مالي هم کوئ او جانب هم کوئ زه خو صرف هغه پرون چې کوم سپین ږیري هلته خبرې کړي زه صرف هغه یو دلته را روان کړم زه خو ما ته ویلي صاحب 9 بجې د 9 بجې خندارونه مخکې را رسېدلی وم ویل 9 بجې به موږ تاسو پسې راځو 9 بجې نه مخکې ما خپل 20 کسان دلته را رسولي خو دا قسم را سره وکړه چې سل به تاسو هم راولئ او سل به زه خپل راولم مسلح بیا یې دا غیرت ګورم داسې مه کوئ زما له ده نه ګیله ده دا د ښځو په شان د ګیلې پرېږدئ ما تاسو خو غیرتمند قوم استئ جنګ خو خلک د تاسو نه زده کوي د جنګ چل خو تاسو دوی ته ښایي چې دوی ته پته ولګي سیاست څه شی نن سبا څوک په ځمکې په سوال او په زارۍ نشي اخیستلی چې خوله دې پرې ماته کړي تاسو ما ته خپل کلي کې وښایئ تاسو کې خپل اتفاق نشته دی یو هلته لګیا دی بل دلته لګیا دی اول خپل منځ کې اتفاق ټیک کړئ بیا هغې نه پس راځئ چې خبره وکړو سمه چې وجل دي به چې په سمې یو ځل مړه کړو چې پته یې ولګي دا هغه سرنم د قندارو د سرنم دغه ته رسولي د ربان ته زموږ نیکونو رسولي و راشئ چې اوس په دې باجوړو روانو سخت لانجه او یا کال لانجه تاسو خلاص نه کړه 2 ورځو کې خلاصو راځئ راوالئ ټوپکې په سمه په نره خبره کوئ چې کوئ به صحیح تاوان هم کوو اول 1 کروڑ روپۍ زه در کوم راوالئ څوک زه در کوم ورونه 2 روح پیسې زه در کوم راځئ خو په نره به خبره کوئ د اوسه خبره مې هېچا هم نه ده خوښه زما نیکه د ده د خان نه دا زما په کور کې اوس هم د لاس نښې پرته ده زما نیکه د په زور اخیستې وي هلته هلته ورسره پرتې دي زما نیکه ورته ته د پټوی او زه د کوتک خان یم وروره ما له کوتکماري راځي چې کوتکماري هم خوښوي 10 ځل او که ګیلې کوئ نو کوئ یې په ځای زه د ګیلو میلو والا سر نه یم ما سره به صرف ډېر صحیح به را سره ډزوئ د نن دا خو نن نه پس خو دا په دې معنی په دې روډ راشي دا به جوړئ منګه چې جنګ له زو ځان سره کفن خپل وړو نه به تاسو خپل مړی ښخومه د مړی به خپل ښخولی شم او خپل کفن هم ورکولی شم خیرات هم ورڅخه خپل عالم ته کولی